بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 63 نمبر درس دی. د ضمایرو بحث شروع دی. د ضمایرو په بحث کې به نن مونږ د ضمیر مرفوع متصل نور دوه قسمونه دي هغه به بیانو. د اول د ضمیر مرفوع متصل دوه قسمونه، یو ضمیر مرفوع متصل، یو ضمیر مرفوع منفصل. د ضمیر مرفوع دوه قسمونه، د ضمیر مرفوع دوه قسمونه، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک شو جی. بیا داغي مثالونه هم لیکلي. اوس ضمیر مرفوع متصل چې دی کنه متصل هغه دوه قسمه دی. یا به د کې دا ضمیر مرفوع متصل چې دی دا به یا بارز وي یا به مستتر وي. مستتر پټ ته وي، بارز ښکارا ته وي. ښکارا بارز معنی د ښکارا، ظاهر ظاهر یعنی ښکارا، او مستتر معنی د پټ. ٹھیک شو جی. بارز ښکارا چې هغه ضمیر به ښکاري څه علامت په موجود وي په صیغه کې، او مستتر څه ته وایي چې هغه به پټ وي په هغه صیغه کې بدن نه پټ وي. اوس د دې ضمیر بارز تعریف کو، د هغې مثالونه بیا لیکو. بیا د ضمیر مستتر تعریف، مثالونه او قسمونه بیا لیکو جی. ښه، د ضمیر بارز تعریف اولی زده کوئ. ضمیر بارز څه ته وایي؟ د ضمیر بارز لغوي معنی د ظاهرېدو یعنی ښکارېدو والا، ظاهرېدو والا یعنی ښکارېدو والا، ښکارېدو والا. د ضمیر بارز معنی د ښکارېدو والا یا ظاهرېدو والا. او په اصطلاح کې ضمیر بارز، په اصطلاح کې ضمیر بارز داسې ضمیر ته وایي، په اصطلاح کې ضمیر بارز داسې ضمیر ته وایي چې د فعل لام کلمې سره ملاو وي. چې د فعل لام کلمې سره، فعل کې درې کلمې وي، یو ته وایي فا کلمه، یو ته وایي عین کلمه، او یو ته وایي لام کلمه. نو چې کوم لام کلمې سره ملاو وي، متصل وي، نو هغې ته مونږ ضمیر بارز وایو چې د دې لام کلمې سره متصل وي، لام کلمې سره متصل وي. فاعل لام کلمه دا درې وانه موجود وي په فعل کې، خو د لام کلمې سره دلته متصل وي، ملاو وي. ټیک شوه. لکه ګوره ضاد، را او با. نو دا ضاد چې دی دا فا کلمه ده، دا را عین کلمه ده، او دا با لام کلمه ده. ټیک شو جی. ضربا دلته کې ورسره ما دا الف ولګو. نو ګورئ د لام کلمې سره دا ضمیر چې کوم ښکاري مونږ ته که نه، دې ته ضمیر بارز وایي. ضمیر بارز مونږ ته ښکاري چې ښکارېدو والا. ضمیر بارز معنی د ښکارېدو والا، ښکارېدو والا ضمیر چې هغه فعل سره ملو وي او ښکاري مونږ ته، نو هغې ته ضمیر بارز وایي. ټیک شو جی. او د دې نه بغیر فعل نه پوره کیږي. د دې ضمیر نه بغیر، د ضمیر بارز نه بغیر فعل نه پوره کیږي. چې دا فعل سره ملو نه دي، د فعل د لام کلمې سره چې دا ملو نشي که نه، نو هغه فعل نه پوره کیږي. ټیک شوه. لکه ضربه دی، نو ضاد را با دا فعل دی، او د دې دا با پکې لام کلمه د دې سره دا الف دی. وګورئ معصور رنګ باندې لیکلی ما وایي چې پته یې لګي. نو دې الف ته ضمیر بارز وایي. ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی د دې فعل لام کلمې سره متصل دی، ملاو دی. متصل معنی نه ملاو. او ضربو کې دا وو دی، وو وګورئ معصور رنګ ورکړی دی. د ضاد را با دا فعل دی، او دا وو چې ورسره متصل دی، نو دې ته ضمیر مرفوع متصل بارز وایي. ضمیر مرفوع متصل بارز ورته وایي. بارز معنی ښکارېدو والا، ښکارېدو والا. او ضربته دی، ضربته په دې وګورئ ضاد را با دا فعل دی، او دا تا چې ورسره کم تا مفتوحه چې ورسره کم ملو ده که نه، نو دې تا مفتوحې ته ضمیر مرفوع متصل بارز وایي. ضمیر مرفوع متصل بارز. بارز ورته ځکه وایي چې دا د مونږ ته ښکاري، او د متصل ورته ځکه وایي چې د فعل سره ملاو ده، فعل سره ملاو دی دا ضمیر، او مونږ ته ښکاري، نو دا مونږ دې ته بارز وایي. ټیک شو جی. ښه، اوس نوټ یې دا لیکلی دی، یعنی ضابطه یې راته، یو قانون یې راته لیکلی، یو ضابطه یې راته بیان کړې ده، یو نوټ یې راته لیکلی. وایي هغه حروف چې د ضربه په اخره کې راځي، هغه حروف چې د ضربه په اخره کې راځي، د تای تانیث ساکنه نه علاوه، د تای تانیث ساکنه نه. تای تانیث ساکنه څه ته وایي؟ لکه ګورئ په دې ضربت، دې ته تای تانیث ساکنه وایي. د دې نه علاوه نور چې د ضاد را با سره، د با سره چې کوم هم د دې تا ساکن نه علاوه چې کوم یو ضمیر، کوم یو حرف هم چې موږ ته ښکاري که نه، نو هغه حرف به ضمیر بارز وي. د تا ساکنه نه علاوه د ضاد را با، د با سره چې کوم یو ضمیر هم موږ ته ښکاري، هغې ته ضمیر بارز وایي. ټیک شوه. نو دلته وایي د تای تانیث ساکنه نه علاوه نور ټول ضمیر بارز دي. دا تای تانیث، دا تا چې کوم ساکن ده که نه، دا تا ساکن،
نو دا د مؤنث علامت دی دا د با سره خو میلاو دی خو دا د مؤنث علامت دی په ضربت کې هي ضمیر دی هي ضمیر هغې ته مستتر وای پټ ورته وای ټیک شوه نو ضربت د با سره د تا ساکن چې میلاو ده نو دا د تانیث علامت دی د مؤنث علامت دی دا ضمیر بارز نه دی ټیک شوه او د دې تا نه علاوه د با سره د دوه دره با د با سره چې کوم یو ضمیر میلاو وي کم یو حرف هم ملوي هغه حرف ته به موږ ضمیر بارز وایو ضمیر بارز ورته وایو ټیک شوه نو دا یې په دې نوټ کې راته لیکلي وو اوس دا خو د ضمیر بارز بحث شو ضمیر بارز څه ته وایي په لغت کې پټېدو ته وایي یعنی پټ ته وایي یعنی لغت کې ښکاره ته وایي ښکاره ظاهره ته وایي ښکاره ته او په اصطلاح کې چې د فاعل لام چې ده که نه د لام کلمې سره چې کوم ملو وي او د دې نه بغیر فعل نه پوره کیږي لکه ضربا کې د الف دی ضربو کې دا واو دی دا ضمیر بارز دی ضربا کې دا الف ضمیر بارز دی ضربو کې واو ضمیر بارز دی ضربته کې تا ضمیر بارز دی او به نوٹ لیکلی و چې د ضربه په اخره کې کم حرف راځي د ضربه د په اخره کې یعنی هغه حروف چې د ضربه دوا درا با د دې با په اخره کې راځي د تای تانیث ساکنه نه علاوه نور ټول ضمیر بارز دي ټیک شو تای تانیث ساکنه نه علاوه نور ټول ضمیر بارز دي اوس ضمیر مستتر تعریف زده کوي ضمیر مستتر په لغت کې پټ ته وایي پټ چې پټ وي ښکاري نه پټ وي او په اصطلاح کې ضمیر مستتر هغه ضمیر ته وایي چې ښکاره نه ویلی کېږي ښکاره نوی لیدل کېږي بلکې د خپل ځان طرف نه مقرر کړی شوی وي ځان طرف نه مقرر کړی شوی وي ټیک شوه لکه ګورئ ضربه دی ضربه د دوه درا با دا لام کلمه ده دې سره یو حرف هم زیاتی نشته نو دې کې مونږ هو ضمیر دا هو ضمیر پکې مونږ ګڼلی دی دا په دې دوه درا با کې پټ دی دغه شان ضربت دی ضربت نو په دې ضربت کې نه دی دلته کې هي ضمیر مستتر دی پټ دی پټ دې کې هي ضمیر پټ دی دغه شان یضربو دی یضربو د فعل مضارع یضربو کې عموم هو ضمیر پټ دی بیا په تضربو کې تضربو دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده د فعل مضارع نو تضربو کې هي ضمیر پټ دی په تضربو کې دا هي ضمیر دی او په یضربو کې دغه هو ضمیر دی کم چې په ضربه کې دی دا ضربه فعل ماضي ده او یضربو فعل مضارع ده او ضربت فعل ماضي ده تضربو فعل مضارع ده د مؤنث ټیک شو جی نو دا ضربت او تضربو دا د مؤنث دي ضربت د فعل ماضي تضربو د فعل مضارع او ضربه او یضربو دا فعل مضارع دا ضربه د فعل ماضي او د یضربو د فعل مضارع ده نو دې کې مونږ د ځان نه یعنی پټ یو ضمیر راوباسو پټ ضمیر راوباسو نو هغه پټ ضمیر ته مستتر وایي بیا دا ضمیر مستتر دوه قسمه دی ضمیر مستتر دوه قسمه دی یا به دا جایز الاستتار وي یا به واجب الاستتار وي جایز الاستتار باندې ځان پوهه کوي جایز الاستتار هغه ضمیر مستتر ته وایي جایز الاستتار هغه ضمیر مستتر ته وایي چې په دغه صيغه کې کوم ضمیر مستتر دی کنه نو دغه ضمیر هم کله فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي او واجب الاستتار څه ته وایي د واجب الاستتار هغه صيغه کې کوم صيغه کې چې ضمیر مستتر وي نو هغه ضمیر به دغه صيغه فاعل ضرور جوړیږي بل اسم ظاهر دغه فاعل نه جوړیږي ٹھیک شو نو دا جایز الاستتار د جایز الاستتار اول لګ په دې باندې ځان پوهه کې چې کمی کمی صيغه جایز الاستتار دي نو جایز الاستتار په واحد مذکر غائب صيغه ماضی او مضارع دوانو کې لکه ضربه کې هو دی او یضربو کې هم هو دی ضربه کې هو ضمیر جایز الاستتار دی ٹھیک شو هو ضمیر دا هو ضمیر پکې جایز الاستتار دی او یضربو کې هو ضمیر دا جایز الاستتار دی یعنی کله د دې ضربه مخې تک مرفوع اسم وي کنه اسم ظاهر نو هغه به د دې ضربه فاعل جوړیږي او که مرفوع اسم ظاهر نه وي نو بیا به دا هو ضمیر د دې اسم د دې دغه جوړیږي فاعل به جوړیږي او یضربو چې دی یضربو کدی ته مخې ته زیدون حامدون محمودون بکرون محمدون موجود وي
نو بیا به هغه د یضربو فعل فاعل جوړیږي او که موجود نه وي نو هو ضمیر به په دې کې موږ فاعل روباسو. نو جایز الاستتار دی ته وایي چې کله به د صیغه کې چې کوم ضمیر پټ وي صیغه کې چې کوم ضمیر پټ وي نو کله به د دې صیغې هغه ضمیر فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. دغه شان یضربو دی یضربو په دې یضربو کې به هم کله د هو ضمیر فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. دې ته جایز الاستتار وایي. نو په واحد مذکر غایب صیغه که ماضی وي او که مضارع وي دواړو کې لکه ضربه کې هو او یضربو کې هو دی او واحد مؤنث غایبه ماضی او مضارع دواړو کې ضربت دا د فعل ماضی ده او تضربو دا د فعل مضارع ده. نو ضربت کې هي ضمیر دی هي ضمیر او د تضربو کې هي ضمیر دی. ٹھیک شو. نو ضربت کې چې کومه هي ضمیر دی نو کله به دا ضمیر د دې صيغې فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي او په تضربو کې چې کوم هي ضمیر دی کله به د دې صيغې اسم ظاهر دغه جوړیږي فاعل جوړیږي او کله به دا هي ضمیر فاعل جوړیږي. لکه مثلا ګوره ضربت دی په دې د دې فاعل اوس دلته کې دا هي ضمیر دی او کنه او د سی وی ګوره ضربت هندون ضربت هندون. نو دا ضربت فعل دی او دا هندون اسم ظاهر دی اسم ظاهر دا اسم ظاهر د دې ضربت د لپاره فاعل شو. ٹھیک شو. او دا ضربت نه دی صرف ضربت چې دی هندون ورسره نشته صرف ضربت دی نو دې کې هي ضمیر مستتر دی ضمیر مستتر دی او دغه ولا فاعل دی. نو جایز الاستتار دی ته وایي چې کله به دا ضمیر فاعل جوړیږي او کله به دا اسم ظاهر فاعل جوړیږي. تضربو دی تضربو نو تضربو کې هي ضمیر دی نو کله به د تضربو د هي ضمیر فاعل جوړیږي او کله به دا مثلا ګورئ تضربو عائشة تضربو عائشة. نو دا تضربو دی دې ته مخې ته مرفوع اسم شته اسم ظاهر عائشه اسم ظاهر دی نو تضربو فعل شو دا عائشة دا ورله فاعل شو. ٹھیک شو. او دلته کې ضربت دا فعل ماضی ده دا تضربو فعل مضارع ده د دوی دا تضربو فعل دی او دا عائشة ورله فاعل دی اسم ظاهر فاعل دی او دلته کې دا ضربت فعل ماضی ده او دا هندون ورله اسم ظاهر فاعل شو او دې ځای کې چې کوم ضربت دی دې سره اسم ظاهر نشته نو دې کې دا هي ضمیر فاعل دی او تضربو دی دې سره اسم ظاهر مخکې نشته نو دې د دې کې هي ضمیر فاعل شو. نو جایز الاستتار هغه صيغې ته وایي هغه ضمیر ته وایي چې کوم ضمیر په دې ضمیر په صيغه کې پټ وي نو کله چې کوم صيغه کې دا کوم ضمیر پټ دی کله به دغه پټ ضمیر چې دی دا به ورله کله فاعل جوړیږي او کله به ورله اسم ظاهر فاعل جوړیږي. په دې باندې پوه شئ. اوس وایي او په نو دلته کې موږ له دوه قسمه صيغې راکړې یو مذکر غایب صيغه که د ماضي وي او که د مضارع وي لکه ضربه او یضربو. ټیک شو. او دغه شان د واحد مؤنث غایب صيغه که هغه ماضي وي او که مضارع وي لکه ضربت او تضربو. په دې کې چې راکم هو په ضربه او یضربو کې هو دی او ضربت او تضربو کې هي دی نو دې ته ضمیر مستتر وایي جایز الاستتار ورته وایي. او په صيغه صفتو کې د صفت چې کومې صيغې دي لکه اسم فاعل دی په دې کې کوم هو ضمیر دی نو کله به هغه هو ضمیر مستتر چې دی پټ وي هغه د صيغه کې اسم فاعل کې پټ وي نو کله به دا اسم فاعل دغه پټ چې کوم ضمیر دی کله به دغه فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. اسم مفعول دی نو کله به دې کې دنه هو ضمیر پټ دی هغه ضمیر به کله فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. اسم تفضیل دی لکه اضربو نه افعلو یا اضربو دغه شانته اکبرو. ٹھیک شو. نو کله کله به په دغه صيغه کې دنه اسم یعنی ضمیر به پکې پټ وي کله به هغه ضمیر فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. دغه شان د مبالغې صيغې دي په هغې کې هو ضمیر پټ وي کله به هغه ضمیر فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. دا صفت مشبه کومې صيغې دي په هغې کې به خپل ضمیر پټ وي کله به هغه ضمیر فاعل جوړیږي او کله به اسم ظاهر فاعل جوړیږي. نو دا وایي په صيغه صفتو کې یعنی د صفت چې کومې صيغې دي اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صيغه مبالغه صفت مشبه نو دا پنځه چې کوم صيغې دي دې ته اسماء صفت هم وایي او دې ته د صفت و صيغې هم وایي. نو په دې کې مطلقاً جایز دي یعنی مکمل پکې جایز دي
کله د دې فاعل به اسم ظاهر جوړیږي او کله به اسم ضمیر جوړیږي. ٹھیک شو جی. ها دا هو د جایز الاستتار باسو شو. اوس د واجب الاستتار. واجب الاستتار اوس اول واجب الاستتار باندې ځان پوهه کوي. واجب الاستتار هغه ضمیر ته وایي، هغه ضمیر ته وایي چې په صیغه کې پټ وي، هغه ضمیر ته وایي چې په صیغه کې پټ وي او همیشه به د دغې صیغې صرف عمدقه پټ ضمیر فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. اسم ظاهر یعنی ښکاره اسم فاعل نشي جوړیدی. په دې صیغه کې چې کم ضمیر پټ دی، ضمیر مستتر دی، پټ دی پکې، نو اماغه ضمیر به د دې صیغې فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی، نو دې ته واجب الاستتار وایي. نو واجب الاستتار په 15 قسمه صیغو کې موجود دی. 15 قسمه صیغې دي، په هغې کې ضمیر پټ وي، هغه ضمیر به د دې فاعل جوړیږي، نور فاعل یې نشي جوړیدی. واحد متکلم فعل مضارع لکه اضربو، په دې کې انا ضمیر دی، نو د دې اضربو دا انا ضمیر به همیشه فاعل وي، د دې اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. ٹھیک شو. او تسنیه و جمع متکلم فعل مضارع لکه نضربو دی، نضربو، نو په دې نضربو کې دا نحن ضمیر دی، دا نحن ضمیر پکې پټ دی. ٹھیک شو، مستتر دی پکې، نو عمده نحن ضمیر به د دې نضربو فاعل جوړیږي همیشه دپاره، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی، ځکه دې ته واجب الاستتار وایي. دریم نمبر واحد مذکر مخاطب یعنی حاضر فعل مضارع معلوم لکه تضربو دی، تضربو معنی دا ته وهل کې، مخې ته د یو سړی ناست هغه ته وایي ته وهل کې، نو د تضربو کې انت ضمیر دی، انت معنی دا ته. ٹھیک شو. نو د دې تضربو چې دی که نه، د تضربو همیشه به دا انت ضمیر مستتر دا پکې پټ وي، دا انت ضمیر مستتر به د دې همیشه فاعل وي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. ٹھیک شو. نو ځکه ورته واجب الاستتار وایي. بیا څلورم نمبر واحد مذکر امر حاضر معلوم. واحد مذکر امر حاضر معلوم یعنی د امر واحد مذکر صیغه چې ده که نه، لکه اضرب دی، اضرب کې انت ضمیر دی، نو د انت ضمیر به همیشه د دې اضرب فاعل وي، اسم ظاهر ښکاره اسم ښکاره نوم د دې فاعل نشي جوړیدی. نو واحد مذکر امر حاضر معلوم لکه اضرب کې انت، نو دا اضرب دی، په دې کې دا انت ضمیر مستتر دی، پټ دی پکې، او همیشه دپاره به د دې اضرب عمده انت ضمیر فاعل جوړیږي، اسم ورله فاعل نشي جوړیدی. او پنځم نمبر په اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اسماء افعال بمعنی امر حاضر کې، لکه د اسماء افعال چې دي که نه، اسماء افعال دا دوه قسمه دي، یو دی اسماء افعال بمعنی فعل ماضی او یو دی اسماء افعال بمعنی امر حاضر. نو هغه فعل ماضی نه او امر حاضر، پر اسماء افعال بمعنی امر حاضر کې چې کم ضمیر پټ وي که نه، کم ضمیر پټ وي، همیشه به هماغه ضمیر د دې امر حاضر د اسماء افعال بمعنی امر حاضر فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. لکه رویدا معنی ده امهل، ته مهلت ورکا، په دې رویدا کې انت ضمیر پټ دی، انت ضمیر د دې رویدا چې کم انت ضمیر پکې پټ دی، همیشه به دا انت ضمیر فاعل وي، ښکاره اسم د دې فاعل نشي جوړیدی. او بلها معنی ده دع معنی ته پرېږده، نو بلها کې انت ضمیر دی، بلها کې انت ضمیر دی او په دې بلها کې پټ دی، نو هغه انت ضمیر به د دې بلها همیشه دپاره فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. حی هل معنی ده حی هل، او حلم معنی ده ایتی معنی ده راوړه یا راشه، ایتی معنی ده راشه. نو حی هل کې انت ضمیر دی، انت ضمیر، نو دا انت ضمیر به همیشه د دې حی هل اسم فعل دغه جوړیږي، فاعل جوړیږي، په دې کې اسم ظاهر به فاعل نه جوړیږي. ٹھیک شو جی. نو واجب الاستتار او جایز الاستتار. واجب الاستتار هغه ضمیر ته وایي چې په صیغه کې پټ وي او همیشه د دغې صیغې عمدغه پټ ضمیر فاعل جوړیږي، اسم ظاهر فاعل نشي جوړیدی. او جایز الاستتار څه ته وایي چې په صیغه کې ضمیر پټ دی، صیغه کې ضمیر پټ دی، خو کله به د دغې صیغې هغه چې کوم ضمیر پکې پټ دی، کله به دا ضمیر فاعل جوړیږي او کله به ښکاره اسم فاعل جوړیږي، دې ته جایز الاستتار وایي. او مستتر څه ته وایي چې په صیغه کې یو ضمیر پټ وي، هغه ضمیر ته مستتر وایي. او بارز څه ته وایي چې د فعل لام کلمې سره متصل وي او یو ښکاره ورسره وي، نو بارز ښکاره ته وایي. لکه ضربه دی، په دې ضربه سره موږ د الف لګولی دی، سور رنګ مورله په سور مارکر هم لیکلی دی، نو د دوه درا با، دا با چې ده دا لام کلمه ده د فعل،
نو د لام کلمې سره چې کوم الف دی دا الف د الف ته ضمیر بارز وای ضمیر یعنی ضمیر مرفوع متصل بارز ضمیر مرفوع متصل بارز او دا ضربو کې دا واو ضمیر مرفوع متصل بارز ضربت کې دا تا ضمیر مرفوع متصل بارز دا ورته بارز ځکه وایو چې موږ ته ښکاري یعنی ښکارېدو والا بارز معنی دا ښکارېدو والا او مستتر معنی دا پټ چې نه ښکاري نه ښکارېدو والا ٹھیک شو جی نو دا زمونږ مختصر غونته کې د دې تعارف ځکه په دې ضمیر د جایز الاستتار او واجب الاستتار په دې بارز او په دې مستتر باندې اکثر طلبا نه پوهیږي نو دا ما ځکه ډېر تفصیلي ووي چې په دې باندې طلبا ښه په اسانه باندې پوه شي او کم علما کرام هم چې طلبا پوهی نو په دې طریقې باندې په اسانه باندې پوه کړي نو کتابونه هم لیکلي دي ویسرو ولا تعسرو اسانی پیدا کوئ یو کار اسانوئ شارټ کټ کوئ مختصر کوئ اسانی پیدا کوئ ولا تعسرو او یعنی سختی ما پیدا کوئ یو څیز مه ګرانوئ چاته اسان الفاظ استعمالوئ خپله پښتو الفاظ استعمالوئ یعنی هغه سخته پښتو ډیره مشکله پښتو الفاظ هم مه استعمالوئ د اردو الفاظ هم په پښتو کې مه استعمالوئ د انګلیش الفاظ هم په پښتو کې مه استعمالوئ چې پښتو کې درس کې مکمل 100% په پښتو کې هغه وایه یعنی هغه درس پکې کوه د اردو الفاظ پکې مه استعمالوئ نو جایز الاستتار او واجب الاستتار په دې باندې انشاءالله امید دی ټول ملګري پوه شوي یې که کوم ملګري پرې نه پوهې ما ته کمنټ کې بیا لیکلی شئ زه به جواب در کوم دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام